Welcome to the course Software Project Management. نن چې موږ کوم ټاپک ډسکس کوو نننی لیکچر کې نو د هغې نوم دی سکرام ډیولپمنٹ میتھډالوجي یا سکرام اپروچ چې په سافټویر پروسس میتھډالوجي کې سکرام څه کار دی کم کانسپټس یوز کیږي په سکرام کې دا به نن موږ ډسکس کوو. جی نو سکرام یو څنګه چې مونږ اجایل میتھډالوجي ډسکس کړه نو دا یو اجایل اپروچ دی سکرم ډیولپمنٹ میتھډالوجي او ډیر زیات کمپنی سکرم ډیولپمنٹ میتھډالوجي فالو کوي. ما په خپل چې څومره په سافټویر کمپنیز کې کار کړی دی نو هغه کمپنی دوه ټاپ کمپنیز کې ما کار کړی دی ایز ا ډیولپر او هغه په خپل سکرم ډیولپمنٹ میتھډالوجي فالو کوي. د هغې د وجې نه زه بالکل زما په دې اپروچ زما یو خوښ هم ډېر زیات دی، ډېر زیات انټرسټینګ هم دی او د دې په هر یو کنسپټ باندې زه په خپله ډېر زیات پوهیږم او د دې انډرسټینډینګ ماته شته. نو زه غواړم چې تاسو د سکرم ډیولپمنٹ میتھډالوجي چې زه څه ووایم دا په خپله هم دا لیکچر فالو کوئ ما سره او د هغې سره سره یو ویډیو یا یو آرټیکل په دې باندې هم وګورئ. او بیا د سکرم میتھډالوجي یا سکرم ډیولپمنٹ میتھډالوجي ډیفرنٹ ټول دي د اجایل ټولز. نو که تاسو انټرسټ یې نو تاسو بیا د خپل پروجیکټس دپاره چې کوم په تاسو په فاینل ایئر پروجیکټ ډیولپ کوئ یا نور چې سافټویر جوړوئ نو چې تاسو دغه ټولز خامخا یوز کوئ. راځو په سکرم کې کم کنسپټ یوز کیږي کم دغه یوز کیږي. نو په سکرم میتھډالوجي کې اولنې چې کم کنسپټ یوز کیږي یا تاسو په دې ریډ کلر کې دا هایلایټډ ټرم وینئ چې دې ته وایي سپرنټ. سپرنټ څه ته وایي؟ سپرنټ دې ته وایي چې دا ستاسو سره یو فار ایگزامپل زموږ سره 15 ډیولپرز دي په یو پروجیکټ کې. په یو پروجیکټ باندې 15 ډیولپرز کار کوي. نو هغه 15 ډیولپرز په خپل منځ کې رايوځای شي او هغه دا ډیسایډ کړي چې زموږ به یو میټینګ وي او هغه میټینګ به هر 2 ویکس پس وي. هر 2 ویکس پس به زموږ میټینګ وي. فار ایگزامپل 14 ډیز پس به زموږ یو میټینګ کیږي او دغه ته وایي سپرنټ میټینګ. سپرنټ میټینګ دې ته وایي چې 14 ډیز پس به موږ میلاویږو او په دې میټینګ کې به موږ دا ډسکس کوو چې په دې 14 ډیز کې به موږ کم ټاسکس پرفارم کوو. د دې یو پلانینګ به کیږي، یو پلانینګ میټینګ به وي دغه سپرنټ میټینګ. دا ډیپینډ کوي په ټیم باندې یا په کمپنی باندې چې د سپرنټ میټینګ څومره ټایم دپاره دی، 2 ویکس دی، 4 ویکس دی، دا ډیپینډ کوي. بالکل فری وي ډیولپرز. نو ټیم کمپلیټلی ډیسایډ کی په سپرنټ میټینګ کې چې زمونږ د دې سپرنټ میټینګ ګول به څه وي. موږ به په دې سپرنټ میټینګ کې کمپلیټلی څومره ټاسک پرفارم کوو هغه کمپلیټلی پلان شي او هغه نوٹ ډاون شي چې یاره په دې سپرنټ کې موږ دا څیزونه ډیسایډ کړو، موږ به دا کارونه کوو. بیا داسې کار وشي چې د دې سره سره که په پریویس سپرنټ کې څه ایشوز راغلي وي، څه بګز راغلي وي یا چې کوم پرایورټایز ټاسکس دي نو هغه هم په دې سپرنټ کې پوټ اپ شي. دا څیزونه څوک ډیفاین کوي؟ پروډکټ آنر یو ټیم ممبر وي چې د هغه جاب ټایټل پروډکټ آنر وي او د جاب ډسکرپشن یې دا وي چې هغه مختلف یوزر سټوریز جوړوي چې یاره په دې پروجیکټ کې به موږ کم کارونه یا کم ټاپ فیچرز دي چې هغه موږ په دې پروجیکټ کې امپلیمنٹ کوو. نو پروډکټ آنر هغه د پروجیکټ مینجمنت ټول په تھرو باندې دغه یوزر سټوریز چې دي نو هغه ډیفاین کی کمپلیټلی او بیا هغه یو بل ټرم یوز کیږي چې هغې ته وایي سپرنټ بیکلاګ. سپرنټ بیکلاګ دې ته وایي چې کمپلیټ فار ایگزامپل زما سره 10 ټاسکس دي فار ایگزامپل په یو پروجیکټس کې 20 ټاسک دي، 20 ټاسک کمپلیټ. ټاسک ته بیا راځم چې ټاسک اوس فار ایگزامپل څه ته وایي د هغې یو ایگزامپل تاسو ته در کوم خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا سپرنټ بیکلاګ کلیر کول غواړم. نو تاسو ته ما ویل چې کمپلیټ فار ایگزامپل 20 فیچرز دي په یو پروډکټ په یو ویب پروجیکټ دی یا موبایل اپلیکیشن دی په هغې کې 20 فیچرز امپلیمنٹ کول پکار دي. نو د دغه 20 فیچرز نه فار ایگزامپل زه وایم چې د کرنټ چې کوم سپرنټ دی زموږ سره یا سپرنټ میټینګ دی په دې کې زما سره 15 فیچرز امپلیمنٹ کول پکار دي. نو پروډکټ آنر چې کوم کس دی هغه په دغه سپرنټ میټینګ کې دا چې کوم 15 ټاسک دي دغه په دې سپرنټ بیکلاګ کې پوټ اپ کی. نو د هغې نه پس بیا دا کار وشي چې دغه سپرنټ بیکلاګ کې چې بیا چې دغه میټینګ کې څومره ټیم ممبرز دي هغو خپل دغه فیچرز چې دي نو هر یو کس ته خپل فیچرز اساین شي او دا ډیپینډ کوي په انټرسټ باندې د ډیولپر په دغه باندې چې ډیولپر په کم فیچر کې انټرسټ وي هغه فیچر پک کی.
نو پروډکټ انر ته هم دلته پته ولګي چې په دې فیچر باندې دا ډیولپر کار کوي او په دې فیچر باندې دا ډیولپر کار کوي. نو د دې د وجې نه هغه کمپلیټ ټاسک ډیسټریبیوشن هم وشي په سپرنټ میټینګ کې او د دې سره سره سپرنټ بیکلاګ جوړ شي. نو دغه سپرنټ بیکلاګ چې جوړ شي نو وذ د پیسج اف ټایم دغه سپرنټ بیکلاګ سټیټس هم چې کیږي چې یاره په دې ټاسک باندې دا سپیسیفیک ډیولپر کار کوي. نو چې کله هغه ډیولپر هغه ټاسک کمپلیټ کی نو الته د دغه سپیسیفیک ټاسک هغه سټیټس چینج کی چې یاره دغه دا ټاسک پس د دې ټاسک سټیټس دی دا ټاسک په پروګرس کې دی دا ټاسک کمپلیټ شو یا دا ټاسک کې دا ایشو ده دا بګ دی یا د دې کې دا مسله ده نو د هغه ټاسک سټیټس چې دی نو هغه ډیولپر چینج کولی هم شي. نو دا پکې ډېر زیات ښکلی او امپارټنټ پوینټس دي په سکرم میتھډالوجي کې. د دې نه علاوه کمپلیټ چې کله ستاسو سره د پروډکټ هغه مین فیچرز ډیفاین کیږي نو په هغې کې ټاپ منیجمنت هم کېناستی شي خو نارملی پروډکټ آنر او پروجیکټ منیجر او ډیولپرز کمپلیټ ډسکشن وکړي اولنی چې کمپلینینګ کوي او په هغې کې یو پروډکټ بیکلاګ جوړ کړي. پروډکټ بیکلاګ کې زموږ سره ټوټل تاسو ته ما وویل فار ایگزامپل زه یو اپلیکیشن دی او اپلیکیشن چې دی نو زما سره فار ایگزامپل آرډر منیجمنت سیستم دی چې زه په ریسټورنټ نه آرډر کوم او د هغې نه ریسټورنټ نه یو کسټمر دی هغه فود یو سپیسیفیک فود دی هغه آرډر کوي فار ایگزامپل زه یم چې زه د ذایقه محل نه یو حلیم یا برګر یا سسیز آرډر کوم آنلاین د داسې یو اپلیکیشن ډیولپ کیږي. نو د دې اپلیکیشن کمپلیټ یو بیک پلانینګ وشي په هغه پلانینګ کې یو پروډکټ بیکلاګ جوړ شي چې په دې پروډکټ کې به کم کم فیچرز امپلیمنٹ کیږي او دغه سیزونه په انیشل سټیج کې پروډکټ بیکلاګ ته پوټ اپ شي پروډکټ بیکلاګ کې واچول شي دغه فیچرز بیا پروډکټ آنر چې کوم دی هغه وذ پیسج اف ټایم که څه چینجز راځي که نیو فیچرز راځي نو هغه د پروډکټ بیکلاګ ته اچي او بیا د پروډکټ بیکلاګ نه پس بیا چې کله سپرنټ میټینګ کیږي نو د پروډکټ بیکلاګ نه دا آیټمز یا دا کم فیچرز چې دي دا موو کیږي سپرنټ بیکلاګ ته او د سپرنټ بیکلاګ نه پس دا اساین کیږي بیا ډیولپرز ته نو د دې او بیا هغې نه پس بیا ریویو کیږي ټول ټیمز چې کله بیا نیکسٹ سپرنټ کیږي نو د پریویس سپرنټ ریویو پکې هم کیږي چې په پریویس سپرنټ کې فار ایگزامپل 15 فیچرز نو هغه 15 فیچرز امپلیمنٹ شوي دي که نه بعضې فیچرز چې موږ ته پکار ده چې موږ یې نیکسٹ سپرنټ ته دغه کو مو کو نو دا هر سیزونه هر یو سیز ډیر په ښه طریقه باندې منیجمنت کیږي د پروجیکټ چې په هغې کې ډیولپرز هم انوالو وي پروډکټ آنر پکې هم انوالو وي پروجیکټ منیجر پکې هم انوالو وي او سکرم ماسټر پکې هم انوالو وي. دا هم ډیفینډ کوي چې سکرم ماسټر به ستاسو سره پروډکټ آنر وي که نه دا به جدا وي خو دا ډیفینډ کوي په کمپني باندې. سکرم ماسټر کار دا وي چې هغه هم ستاسو سټیټس چیک کوي د هغه سپرنټ چې یاره ستاسو سره سپرنټ کمپلیټ دی که نه دی کمپلیټ. دا چې پریکټیکلی تاسو وکړئ د دې لپاره یو ټول یوز کیږي جیرا ورته وایي جیرا ما په خپله یوز کړی د ډېر انټرسټینګ ټول دی. دې نه علاوه ازور مایکروسافټ ازور ډیوپس یو ټول دی هغه هم سکرم په هغې باندې یوز کیږي کمپني یوز کوي نو او ټریلو هم تاسو یوز کولی شئ. زه به تاسو له یو اساینمنټ هم در کوم چې تاسو ټریلو یوز کړئ او ټریلو د ځان سره په ټریلو چې کوم بیسیک کنسپټ دی هغه لږ وګورئ چې ټریلو څنګه یوز کیږي. جی اوس که تاسو سوچ وکړئ نو دا کوم چې امپارټنټ پوینټ دي دا ایمیج لږ ډېر زیات خړ دی خو که بیا هم تاسو انټرسټ یې د دې په ډیټیل کې نو ما دا سایټ د ریفرنس چې کوم دی هغه ما په باټم کې منشن کړی دی دغه سایټ باندې د دې سکرم نوټ ډیټیل هم موجود دي خو زه صرف دا وایم چې په دې سکرم کې ستاسو سره د یو سپرنټ میټینګ چې هغه سپرنټ میټینګ ستاسو سره ریپیټډلی کیږي دا نه چې یو میټینګ دا د څو پورې چې دا پروډکټ کمپلیټ شوی نه د هغو پورې دا سپرنټ میټینګ کنټینیوسلی یو د لوپ په شکل کې روان وي چې لکه دا سپرنټ میټینګ به ریپیټ کیږي. د دې نه علاوه ډیلی سټینډ اپ میټینګ ورته هم وایي یا سپرنټ میټینګ ورته هم وایي چې هره ورځ هر سهار چې ډیولپرز راشي نو هغوی یو میټینګ کوي او په هغه میټینګ کې هغه دا وایي چې یاره ما نن به زه څه کار کوم او پرون چې کوم کارونه وه هغه کمپلیټ شوي دي که نه دي کمپلیټ شوي او نن به زه په څه باندې کار کوم. نو په دې کې ټول ډیولپرز په کوارډینیشن باندې کار کوي او یو کولابریټیولی هر یو کس ته د بل ډیولپر د سټیټس پته چې دا په دې ټاسک باندې لګیا دی دا په دې ټاسک باندې او د دې سره پیدا دی چې ځکه چې دا ټاسک خو ټول په یو بل باندې ډیپینډ دي نو چې کوم ډیپینډنټ ټاسک وي هغه یوزرز دی هغه ډیولپر د یو بل سره کمیونیکیشن هم کولی شي. د دې نه علاوه تاسو دلته دا پروډکټ بیکلاګ وینئ دا سپرنټ بیکلاګ دی او دا بیا چې کله یو فیچرز ډیولپ شي یا یو
کمپلیټ سپرنټ کمپلیټ شي نو د هغې هغه ډیلیوري ده چې هغه ډیفلای شي. نو په پراډکټ بیکلاګ کې خو ټوټل فیچرز آیډنټیفای کیږي چې په دې پراډکټ کې به موږ څه کارونه کوو یا کم فیچرز به امپلیمنٹ کوو. او په سپرنټ بیکلاګ کې دا چې په 2 ویکس کې به موږ کم کارونه کوو او کم به ډیولپ کوو. او د هغې نه پس بیا دغه ریګولرلی د لوپ په شکل کې دغه میټینګز کیږي او په اخره کې بیا پراډکټ ډیپلای کیږي. نو دا زموږ سره د سکرم اپروچ یا سکرم میتھډالوجي وه چې هغه ما ستاسو سره پریکټیکلی یا خپل ایکسپیرینس شیر کوم چې څه په خپله پریکټیکلی کړي وو یا مې لیدلي وو په کمپنیز کې هغه مې ستاسو سره شیر کړو. که ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو ماته خپل کوېسچن هم ویلی شئ. انشاءالله زه به هوپفولي د هغې انسر در کوم. او که تاسو وایئ چې زه یو آرټیکل به پې وګورم نو دا سایټ چیک کړئ، په دې باندې ډېر ښه ډیټیل ورکړي، ډېر انټرسټینګ. دا به ستاسو لپاره هم هیلپفول وي. تھینک یو سو مچ. ټیک کیر. الله حافظ.